څنګه چې ستاسو په علم کې ده چې د کرونا وبا چې راله 400 د متاثره کړه او په 400 کې چې کوم ځای نه سیل شو د کرونا وایرس پازیټیو رپورټ چې کوم راغی په شب قدر کې په زیم کې هغې ته باقاعده زمونږ الخدمت رضاکار ورسېدل. مونږ په مقامي سطح باندې اپیل وکړو څو ملګرو ته زمونږ محترم صدر صاحب اشفاق خان د هغې په نتیجه کې مونږ هغوی ته ورسېدو. هغه ځایونو ته چې کوم لاک ډاون شو هلته په کورونو کې خلک بند وو، هغوی د خوراک مسله وه، نو د الخدمت رضاکاران هلته ورسېدل الحمدلله. زموږ صدر صاحب چې کوم اپیل کړو هغې په نتیجه کې مونږ سره چې کوم تعاون وشو، مونږ فوډ هغوی ته ورس قدر ته زیم ته. اوس نن چې کوم رپورټس راله نو اتمانزو کې هم دي او په شکور کې هم وایي چې پازیټیو رپورټ راغلی. د هغوی دپاره مونږ انتظام کوو الحمدلله چې څه زه د هغه خلکو ډېره شکریه ادا کوم چې چا مونږ سره تعاون کړو. دا غواړم چې هغوی ته مونږ دا رپورټ خپل پیش کړو، نو هغوی ته باقاعده مونږ ریلیف رسولی دی هغه خلکو ته او د 400 نورو عوامو ته مونږ آګاهي مهم وچلو، هغوی ته ماسکونه ورکړه، صابونونه هم ورکړه، په جوماتونو کې هم نصب کړه. اوسه پورې چې کومه مونږ تقسیم کړی دی او کوم خلکو ته چې کوم افیکټډ خلک وو هغوی ته او کوم مزدورکار خلک پرې 400 چوک کې ډېر ناست دي چې هغوی ته مونږ کوم پیکیجز او کوم دغه ریلیف ورسول. نو هغې تفصیل دا دی چې فوډ پیکیجز مونږ اوسه پورې 527 فوډ پیکیجز رسولی دي چې د دې قیمت دی 8,01,600 روپے. د دې مونږ دا فوډ پیکیجز رسولی دي دغه کوم سیل ایریا یا مزدوران په چوک کې ناست او چې بېروزګاره شوي دي هغوی ته مونږ فوډ پیکیجز ورسول. دغسې ماسکونه چې کوم دی نو مونږ 7,000 اوسه پورې رسولی دي. سینیټایزر مونږ 235 عدد خلکو له ورکړي دي چې فرش فروټ ډسټریبیوشن مونږ کړی دی په هسپتالونو کې مریضانو ته. سپری په جوماتونو کې شوي دي دا تقریبا 263. سوپ چې کوم دی صابون دا مونږ 3500 تقسیم کړي دي. مسواک 600 عدد تقسیم شوي دي. والنټیرز چې کوم دي دا مونږ سره 300 په دې کې لګیا دي باقاعده کار کوي. خدمت کمیټې مونږ تقریبا یو 10 جوړې شوي دي اوسه پورې. هغوی ته مونږ دا هدایات ورکړي چې تاسو دغه ځای کې چې کوم وزداره خلک دي د هغوی نه چنده وکړئ او چې کوم دغلته بېروزګار په هغوی باندې تقسیم کړئ. څه 10 لاک او 32,000 روپو دا فوډ پیکیجز تقسیم شوي دي خدمت کمیټو په ذریعه باندې. نو اوسه پورې هغه اخراجات چې زموږ څومره شوي دي په دې سلسله کې د افیکټ ایریاز او لیبرز باندې مونږ فوډ دوی ته کم رسولی دي نو دا دي 16,95,100 روپو اوسه پورې مونږ رسولی دي. خو چونکې روجم را روانه ده او دا مسله چې کوم دی نو نورم رپورټس داسې راځي زیاتیږي. تاسو ته زمونږ دا درخواست چې تاسو د زکات په مت صدقاتو په مت په دې کې مونږ سره مدد او تعاون وکړئ. د خیر یو کار دی او څومره چې څوک مخکې په دې کې چا قدم واغش انشاءالله چې ډېر د اجر او ثواب کار دی. بس دغه تاسو ته یو گزارش دی چې په دې نازک وخت کې تاسو الخدمت فاونډیشن سره څومره هم کیدی شي څنګه چې موږ تاسو ته دا رپورټس درکړو دقسې به موږ تاسو ته وقتاً فوقتاً باقاعده رپورټس درکوو او ستاسو دا پیسې او ستاسو دا خیرات او صدقات چې کوم دی انشاءالله دا به بالکل په ځای باندې لګي او د دې به تاسو ته انشاءالله ډېر اجر او ثواب ملاویږي.